يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، إنها لحظات شكر وامتنان لك مني، يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بلد منصوباتنا مفعول معه. مفعول معه تعريف سدي هر هغه اسم منصوب چې مذکور وي بعد واو المعية. مثال والذين تبوؤوا الدار والإيمان. دلتا والإيمان، الإيمان مفعول معه دي، دکا هر هغه اسم دکا دا اسمم دي منصوبم دي مذکور دي رستا دواو المعينة. ومونږ ویلو چې هر هغه اسم منصوب چې مذکور شي رسته د واو المعینه هغې ته ویلی شي مفعول معه. مفعول معه بیا په درې قسمه دی: واجب النصب، ممتنع النصب، جواز الوجهين. واجب النصب لکه الله فرمای فأجمعوا أمركم وشركاءكم، دلته د واو المعینه رسته اسم منصوب ذکر شو، دا مفعول معه شو. واجب النصب ځکه دی مونږ ویلو چې کله واو متعیني د معیت دپاره نو هلته به صرف او صرف نصب ورکې او دا نصب وجوبي دی. ممتنع النصب، ممتنع النصب الوي کله چې دا واو د عطف دپاره وي، هغه ټیم کې بیا ته نصب بنا بر مفعول معه نشي ورکولی، لکه انطلق احمد وعمر. جواز الوجهين دریم قسم دا هغه ټیم کې وی کله چې واو د دواړو محتمل وي، د دواړو احتمال لري، دا او هم د عطف احتمال لري هم د معیت احتمال لري، نو ستا خوښه ده که عطف کې او که نصب ورکې. لکه الله فرمایي فانجیناه واصحاب السفینه، دلته واو د دواړو احتمال لري، د عطف احتمال هم لري همدغه رنګ د معیت احتمال هم لري، نو ستا خوښه ده که عطف کې او که معیت اخلي مطلب نصب ورکې بنا بر مفعول معه. فأنجيناه وأصحاب السفينة دا مفعول معه شو ځکه مذکور دی وروسته د واو المعینه، او دلته عطف هم جایز ځکه واو د دواړو محتمل دی. بل مثال وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير. والطير دلته کې دا کوم واو چې راغلی دی دا احتمال د معیت هم لري لکه څنګه احتمال د عطف لري، نو ستا خوښه ده که عطف کې او که نصب ورکې بنا بر مفعول معه. والطير مفعول معه بنا بر یو احتمال واقع شوی دی. شروطه دا مفعول معه شروط دي درې شروط دي. اول شرط دا دی چې مذکور به وي وروسته د واو المعینه، دویم شرط دا دی چې مفعول معه به اسمي، دریم شرط دا دی چې د واو نه مخکې به فعل راغلی وي، لکه الله فرمای ترکته نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ترکته وشرکه، حدیث مبارکه دی. نو ګوره واو دا درې شروط پکې تطبیقو. مونږ ویل چې واو المعیه به مخکې راغلی د مفعول معه نه، واو المعیه راغلی دی اسم دا مفعول معه به اسم بالکل شرکن اسم نه ځکه اضافت شوی ضمیر ته اضافت نه کېږي مګر د اسم، لکه یو کلمه چې بلې کلمې ته مضاف شي نو دغه اضافت علامه د اسم ده، او د واو نه مخکې فعل راغلی چې ترکته دا فعل دی، نو درې واړه شروط پکې تطبیق شو، فلهذا دا مفعول معه شو او دغه درې شروط پکې مونږ تطبیق کړه. تطبیقات عملیه اوس راځو په نصوصو کې د مفعول معه تطبیقات او عملی پریکټیکل کار کو. الله فرمای فاجمعوا امركم وشركاءكم، شركاءكم دا مفعول معه واقع شوی، او موږ ویل مفعول معه هر اسم منصوب ته وي چې واقع شوی وروسته د واو المعینه. الله عربان فرمای كل انسان وطبعه، دلته واو د عطف د پاره دی، فلهذا دا ممتنع النصب، دلته موږ نصب نشو ورکولی. بل مثال ذهب الاستاذ والطالب، والطالبو کې دلته واو د عطف د پاره دی موږ بخامخا رفع ورکو. تفت بالكعبة وشروق الشمس، دلته واو د معیت د پاره دی او شروق الشمس دا ورلا مفعول معه واقع شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ترکته وشرکه، وشرکه کې واو د معیت د پاره دی او شرکه دا ولا مفعول معه واقع شوی دی. اذهب وطريق السلامه، دلته هم واو د معیت د پاره دی او طریق السلامه دا ولا مفعول معه واقع شوی دی.
شاعر فرمي فكونوا أنتم وبني أبيكم دلتا وو معية دبارة دي أو بني نصب وركاي نصب بياسر دي. أذن المؤذن ودخول وقت الصلاة دلتا وو معية دبارة دي دخول ولا مفعول معه واقش. دق الجرس وخروج التلاميذ دلتا موضع معية دبارة دي خروج ولا مفعول معه دي. سافرت والأهل دلتا مهم ووضع معية دبارة دي أو دلتا دا واجب النصب بزكا چمنگ ویلو کله چې دا وو صرف احتمال د معیت لري الته بخامخه نصب ورکو. تركت السيارة والسائقة السائقة دا مفعول معه دي زكا وو د معیت د پاره دي. الله فرمای سوري مدثر کی ذرني ومن خلقت وحيدا دلته وو د معیت د پاره دي او دا رست ورلا مفعول معه واقع شوی دي. فذرهم وما يفترون الله فرمي فذرهم وما يفترون وودا مع يد باردي دارست ولا مفعول به مفعول مع عفوا مفعول معه واقيشو ذكا وودا مع يد باردي. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.